دی وخت کې اهم مسله اسمبلی کې روانه ده. تاسو ځکه خبرون چې موږ داسې وطن کې پاتې کېږو چې دلته دوه پاکستانه دي. دا مخکې مارته ویلي، یو غریبانو دپاره دی، یو مالدارو دپاره دی. اور هین علاوه ستا د چې کوم ایم پی ایز ایمینیز دي که نه، دا بس څه ووایم، پته نشته چې کوم انداز کې شاړه وکړو، کوم انداز کې تاسو پوهېږو چې چېرته د احمق اور بیوقوف ترین خلک زموږ دغه اسمبلو کې ناست چې هېڅ نه دي خبر. انګریزي نه خبر دي، دا نه وایم. ډالر پیژني، پلاټ پیژني، فورن کنټریز کې پلازا جوړول، کاروبار روانول، یورپ کې، انګلینډ کې، امریکا، کینیډا، آسټرالیا، آسټریا، هنګري، جرمني، فرانس، دې کې بنګلي جوړول په دې پوهېږي او خپل په دې بچو باندې انګلینډ کې، یورپ کې تعلیم کول په دې پوهېږي. خو چې د اسلام خبره راشي به بیا تک شین دی، بیا هېڅ به نه پوهېږي. ځکه نه پوهېږي چې خبر نه دی. هغه خو یورپ کې وخت تېر کړی دی، انګریزانو سره یې سبق ویلي، انګریزانو سره کینستلی پاسېدلی دی، یهودیانو غېږې کې پاتې دي، عیسایانو غېږې کې پاتې دي، هندوانو غېږې کې پاتې دي. هغه نه خبر دی، نور د اسلام نه الف نه بېل چې دا یو الف نه دی خبر چې دا څه ته وایي. دیو کې کومه مسله چلیږي هغه ته ویل کېږي ټرانسجنډر. اور هغه چې کوم ایکټ دی هغه پورا نوم دی ټرانسجنډر پرسن پروټیکشن آف رائټس. دی مطلب دغه دی 2017 کې چې کله مخکې حکومت و، قومي اسمبلی ته یو بل راغلو. هغه وخت کې دا الیکشن ته یو څو ورځې وي نه، هر سیاستدان په سیاسي میدان کې خپل کمپینونه چلولو. اسمبلی ته به د هغه کسان راتلو چې کم اوزګارو یا چې چاته ښه یقیني پته وه چې دا سیټ هسې ماته کنفرم دي میلویږي، یا په پیسو باندې یا نور خپله تاسو پوهېږي، هغه به اسمبلی کې ناست. نه دا بل رالو چې اسمبلی ته هغې کې دا لیکلي شوي وو چې پاکستان کې که یو پاکستانی یو شهري زړه کې دا راولو چې یاره ما ته خلک وایي چې زه نر یم، خو زه نر نه یم، زه ښځه یم. نه دا به لاړ شي نادره کې به اپلیکیشن جمع کړي، هغو به ورته شناختی کارډ کې ولیکي چې دا نن نه پس ښځه ده. زما په دې خبره مې پوهېږي، ډېر اسان الفاظو کې لګیم. ټرانسجنډر دې ته وایي. یا یو ښځه د هغې زړه کې دا راولو چې یاره ما ته د خلک ښځه وایي، زه خو ښځه نه یم، زه خو نر یم. اور هغه اپلیکیشن ولیکي، لاړ شي نادره کې جمع کړي چې نن نه پس نر شو، هغه به ورته شناختی کارډ اجرا وکړي، هغې کې به ورته ولیکي چې نن نه پس ته نر شوې. زما په دې خبره پوهېږي. دا قانون اسمبلی کې راغلو. اسمبلی کې چونکې اکثریت نه و، چې کم کوتاو به ورته وناست هغو پاس کو. اور 2018 کې هغه د آئین حصه جوړه شوه. او زه تاسو 2022 کې خبروم. ښه صحیح ده. اوس دا مسله ذکر اوچته شوه چې اسمبلی کې دې باندې ممبرانو بحث وکړو چې دا خلاف شرع ده، دا ختمول پکار دي، اور دې باندې کار کول پکار دي، دې کې لږه تبدیلي وکړي. دا اصل کې جوړ کړی شوی خنثی دپاره خواجه سرا ورته ویلی کېږي. زمونږ په دې ژبه کې ورته هجره ویلی کېږي. یو الګ پیدا شو، ماشوم پیدا شو، هغې کې د زنانه او د نرینه دواړه علامات موجود دي. دواړه چې کم شرمګاه دي دواړه موجود دي. هغې ته عربي په اصطلاح کې خنثی ویلی کېږي، اردو کې ورته خواجه سرا ویلی کېږي، زمونږ په دې اصطلاح کې ورته هجره ویلی کېږي، یا نور څه الفاظ ورته استعمالیږي. دا قانون نسل کې جوړېدو دې دپاره خو سرخوړلی د نورو خلکو ته شامل شو. هغې خواجه سرا ته دا حق حاصل و دی ایکټ مطابق چې دا د نادره آفس ته لاړ شي، اپلیکیشن د جمع کړي چې یاره ما کې د نرینهو علامات ډېر دي، ما نرانو کې ولیږي. یا یو بل خواجه سرا لاړ شي هغه د ولیکي چې ما کې د ښځو علامات ډېر دي، ما ښځه ولیږي. خو بدقسمتي سره دا صرف دا قانون ټرانسجنډر دپاره محدود پاتې نه کړی شو، دې اجازت هر پاکستاني ته میلاو شو چې دې ته اختیار حاصل دی. نو مونږ دا وایو چې کم خنثی دي هغې ته حق حاصل دی چې هغه ځان ته شناختی کارډ جوړ کړي، هغې ته حق حاصل دی چې ځان ته پاسپورټ جوړ کړي، هغې ته دا حق حاصل دی چې هغه د ووټ کاسټ کړي، ووټ ته پولنګ سټیشن ته لاړ شي، ووټ هغه اچولی شي. زیات نه زیات دا حق دی که هغه ورته مونږ ورکړی دی، شریعتا دا ورکړی دی. اور باقي چې کله قومي اسمبلی ته بل رځي نه پکار دا دی چې هغې باندې څلورو صوبایي چې کوم اسمبلیانې دي دې کې بحث وشي. دې کې دې باندې بحث نه دی شوی. دا بل ډایرکټ تللی دی قومي اسمبلی ته، قومي اسمبلی نه بیا سینټ ته تللی دی. یو خو دې کې دا خلاف ورزي شي چونکې یورپ زور و چې دا پاس کړي، نه ځکه پاس کړی دی. او د قانون دا حصه وه چې 18 سال کې
دی خواجه سره ته اختیار حاصل دی چې څوک ځان نه جوړي، نرانو صف کې ځان لیکي او که ښځو صف کې ځان لیکي دا لیکلی شي. اور دویم دا چې پاکستان کې کم قانون پاس کیږي هغې دپاره یو کونسل جوړ دی، یوه کمیټي جوړه ده چې هغې ته ویل کېږي اسلامي نظریاتي کونسل. نه قانون دا دی چې کم قانون د اسمبلی پاس کی دا به ورځي اسلامي نظریاتي کونسل ته. اسلامي نظریاتي کونسل کې هر مسلک والا علما شته، بریلیان، دیوبندیان، اهل حدیث تر دې پورې چې اهل تشیع پکې شته دي. هغوی خپله کې کینی یو 25-30 کسان دي. هغوی دا وایي چې او دا قانون د پاس کړی شي، هغې د بعد هغوی بیا سفارشات قومي اسمبلی ته فارورډ کړي، هغې پې هلته بحث وکړي، هغې نه پس قانون پاس کېږي. دا قانون اسلامی نظریاتی کونسل ته هم نه دی تللی. حالانکه د پاکستان آرټیکل کم آئین دی کنسٹیٹیوشن تی هغې کې آرټیکل 227 اور شریعت ایکٹ 1991 کې 1991 کې دا لیکلي شوي دي چې کم قانون پاس کېږي هغې د شریعت سره تصادم وي نه هغه به نه پاس کېږي اور هغه به ځي اسلامی نظریاتی کونسل ته. دا بل سرخوړلی اسلامی نظریاتی کونسل ته نه دی تللی. دیو جې نه موږ پې تحفظات دي چې دا د اسلامي نظریاتی کونسل ته لاړ شي، هغې د بعد د هغې باندې بحث وکړی شي چې دا د پاس کېدو قابل دی او که نه دی. خو چونکې اسلامي نظریاتی کونسل ته نه دی تللی، یورپ ورباندې هلته نه پریشر چولی چې دا زر زر پاس که نه پاس کړی شوی دی. اور 2018 کې دا قانون بیا منظور شو، 2017 کې پیش کړل شو، 2018 کې دا پاس کړی شوی دی. اور پیش کړی شوی دی، چا پیش کړی دی؟ لږ تاسو دا کسان وپېژنئ. ځکه موږ درته وایو چې دا کم سیکولر جماعتونه دي، که هغه مسلم لیگ دی، که هغه پی ټي آی دی، که هغه عوامي نیشن پارټۍ دی او که دا نور څومره کوتو بوتو دي، دا ټول د اسلام خلاف بیا یو صف کې دي. والله په منبر باندې درته ناست یم او داسې یو نه، انشاءالله زه به درته څونه زیات دلیل په دې باندې پیش کړم چې اسلام خلاف خبرې دا بیا ټول یو صف کې ټول بیا خپله کې خور او ورور دي او همداسې تقریرونه یې ورته وایي یو بل دشمنان دي. دې کې 4 سینیټرې ټولې فیمیل زنانه وې. روبینا خالد د پیپلز پارټۍ، کلثوم پروین د مسلم لیگ نون اور سمینا عابد د پی ٹی آئی دا چې کوم د ریاست مدینه دعوی کوي برای نام نهاد. روبینا عرفان مسلم لیگ قاف. دا 4 سینیټرې دا ټولې زنانه دي. دیو د بل اسمبلی ته راوړی دی، سینیټ ته دیو پیش کړی دی اور متفقه طور باندې پہلا سیشن کې دا پاس کړی شوی دی. سره ورباندې خبرې نه دي کړې شوي. بیا دې قانون باندې 2018 جون نه تر 2022 جون پورې د یو څو میاشتې مخکې دې قانون نه 40,000 کسانو فایده اوچته کړې ده. څنګه فایده اوچته کړې ده؟ لږ تاسو صرف دا 28,723 کسانو دې کې خپل جنس بدل کړی دی. 16,530 کسان ځان خپل شناختی کارت کې نر لیکلی، هغه نر دی او که نه دی دا پتې نه لګي. اور 12,154 ښځو خپل شناختی کارت کې ښځه لیکلي چې هغه ښځه وه او که نه وه. 19 خواجه سره داسې وو چې هغې دا ویلو چې مونږ وو اوسه پورې نرینهو کې، خو دو ته پته نه وه مونږ نرینهو کې ولیکې. او 6 خواجه سره داسې وو چې اوسه پورې ښځو صفونو کې ناستې، هغې راغلې چې نه مونږ نرینهو مونږ اوسه پورې نرینهو کې مونږ زنانهو کې ولیکې، نه هغوی ته شناختی کارت کې ښځه لیکلي. دې قانون اوسه پورې دې باندې چونکې نافذ العمل دی ورباندې کروي روانه ده، کار د کېږي هم اور دې باندې چې څوک درخواست وکړي په هغه باندې عمل هم کېږي. یو په دې خبره باندې هم ځان پوهې کړي چې یورپ کې قانون پاس کړی شوی دی که کم نر ځان نه ښځه جوړول غواړي، نه هغه ښځه ځان نه جوړولی شي. خو څنګه ځان نه ښځه جوړوي؟ هغه ولې یو اپلیکیشن ولیکي چې زه ځان نه ښځه جوړول غواړم، بیا هغې ته پلاسټک سرجري وکړي. پلاسټک سرجري مې تاسو پوهېږي د هغې چې کم نرینه او اعضا دي دا مکمل ختم کړی شي، د ښځو اعضا ورته ولګي، ګیره ورته ختم کړی شي، بریتونه ورته ختم کړی شي، ښځو ویښته ورته ولګي، هغه بس مکمل ښځه شي. او بیا چې کومه زنانه دا غواړي چې زه د مکمل نر جوړ کړی شم، هغه نه پلاسټک سرجري مکمل نر جوړ کړي. خو شریعت کې دا حرام دي. لا تبدیل لفطرة الله. شریعت کې دا حرام دي. نر ته دا حکم دی چې تا الله پاک نر پیدا کړی، تا دې کې خیر دی نرتوب باندې کار کوه. ښځې ته دا ویلي چې ته ښځه الله پاک پیدا کړي، تا دې کې خیر دی ته د هغه کارونه کوه. نر ته مو خپلې نوکریانې ډیوټیانې مقرر کړي، زنانهو ته خپل. نر ذمه داري دا ده دا به روزګار کوي، پیسې به ګټي، دا به امامت کوي، خلافت به کوي، بار سخت کارونه به دا کوي، جهاد به کوي، ګرځي به، تبلیغ به کوي.
ښځې دې دا پابندیانې مقرره کړي چې نه وقرن فی بیوتکن ته کور کې پاتې کېږه بچي راوړل ستا ذمه داري ده بې بچي سنبالول ستا ذمه داري ده بچو تربیت کول ستا ذمه داري ده د خاوند عزت حفاظت کول ستا ذمه داري ده د خاوند مال حفاظت کول ستا ذمه داري ده خاوند چې کور کې نه بیا کور حفاظت کول د ستا ذمه داري ده ښځې کار امامت نه دی ښځې کار خلافت نه دی ښځې کار جنګېدل نه دي ښځې کار بار روزګار پیسې ګټل نه دي اوس چې کله دا دې کې تبدیلی راولي نو معاشرې کې به فساد پیدا کېږي اوس دې قانون اور ایڈ کې نقصانات څه دي پہلا نمبر باندې چې دا قانون د قرآن او د حدیث خلاف دی قرآن او سنت خلاف دی اور پاکستان آئین کې دا لیکل شوی دی چې پاکستان کې داسې قانون به نه جوړېږي چې هغه د قرآن او سنت خلاف وي دا د پہلا آرټیکل سره تصادم دی دا د ختم کړی شي دویم نقصان یې څه دی چې د کم قانون وراثت دی هغې کې هغه خلاف رسي قرآن کې الله پاک فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین نر ته به دوه حصې میلویږي ښځې ته به یوه حصه میلویږي اوس یوه ښځه د هغې اپلیکیشن ولیکلو چې زه نر یم اور دا قانون پاس کړلی شو نه هلته کې به دې ته اوس دوه حصې میلویږي د انګریز قانون مطابق حالانکه قرآن ورته ویلي چې نه دې ته به ما هغه یو حصه میلوي او دا خبره یاد ساتئ موږ دا نه وایو چې خواجه سرا ته د حق میلاو نشي دا د معاشرې یو انسان دی الله پاک پیدا کړی دی نه ښځه دی نه نر دی منځ کې یو شیز دی موږ دا نه وایو چې دې معاشرې ته ختم کړی شي هغې ته د حقوق ورکړی شي د هغو عزت محفوظ کړلی شي د هغوی چې کوم حقوق دي د هغو خیال ساتل پکار دي خو هغې آړ کې د ازادي ورکول دا جایز نه دي دا ټیک نه دي دې کې نقصان پیدا کېږي اور بل غټ نقصان یې څه دی سیم سیکس میرج ورته وایي چې کوم یورپ کې ډېر زیات هم جنس پرستی د نر سره نکاح کول اور د ښځې سره نکاح کول واده کول نکاح خو نه کي واده به ورته ووایي اور دا یورپ کې کېږي تاسو ته پته ده یورپ کې دا چې کوم ملګري سوشل میډیا یوز کوي دې ته پته ده چې هلته کې نرینه خپله کې واده کوي ښځې خپله کې واده کوي اور د نر سره واده کول دې ته شریعت په اصطلاح کې صدومیت ویلې کېږي اغلام بازي ویلې کېږي اور لوطت ورته ویلې کېږي سخت وعیدات په دې باندې قرآن کې راغلي دي حرام او چې ښځه د ښځې نه خپل شرعي ضرورت پوره کوي دې ته صحاق ویلې کېږي دا هم حرام دی دې باندې ترمذي اور د کم صحاح ست دي نور کم احادیثو کتابونه دي هغه ډېر زیات احادیث چې کاغذ بیانول نو ډېر زیات هغه ته وخت لګي غزه که نشم بیانول خدا حرام دي اور تاسو په دې خبره باندې هم ځان پوهیږئ د لوط علیه السلام نه مخکې چې کوم قومونه راغلي هغې ته الله پاک یو عذاب ورکړی دی خو چې کله د لوط علیه السلام قوم راغلو اور دغه خرابي پکې پیدا شوه هم جنس پرستی پکې پیدا شوه د نر نه ضرورت پوره کول چې کله رالو الله رب العزت ورباندې څلور عذابونه نازل کړي دي پهلا عذاب سو الله پاک ځمکې کې دننه کړو ژوندي یو عذاب یې دا ورکړی دی دویم عذاب یې دا ورکړی دی چې الله رب العزت د ځمکه اوچته کړه او دومره اوچته کړه روایتو کې راغلي دي چې دا کلی اور دا علاقه الله پاک دومره اوچته کړه د ځمکې نه چې اسمانونو کې فرشتو د چرګانو او د سروو اوازونه واورېدلو اور هغه ځای نه د ځمکه ورباندې الټه کړه او دومره تیزی سره په ځمکې باندې ولګېده چې اردن کې کم بحر میت ورته ویل کېږي ډیډ سی هغه 400 میټر ګهره دی د ځمکه 400 میټر دننه لاړه هغه ځای کې هغه سمندر پیدا شو هغه سمندر کې دومره ترخی اوبه دي چې هغې باندې کم انسان دننه شي هغه ډوبېږي نه اور مشي د کبان پکې واچو پټک سره مړېږي دومره زهریلی اوبه ده او دریم دا چې الله پاک ورباندې کاڼو باران وکړو اور بیا الله رب العزت هغې نه پس نور عذابات هم ورکو اور کم کاڼې به چې بیا کاڼو باران کې چې کم کاڼې به راتلو کاڼې باندې به باقاعده به د هغه نافرمانه سړي نوم و په د سر به لګېدو او قتلولو وي دومره عذابونه الله پاک بل شاته نه دي ورکړي اوس د دې ټرانسجنډر قانون په ضمن کې دی هم جنس پرستی ته لار کولویږي چې هغې دپاره یورپ کې یو غټ تنظیم کار کوي د هغې چې کوم ایبریویشن دی مختصر LGBTQ اور یو جانډا دی هغه کې مختلف 8 قسمه رنګونه دي هغه دلته نافذ کول د معاشرې بنیادي اکایي بربادولو دپاره د نکاح نظام بربادولو دپاره دې آړ کې لار جوړېږي څنګه به جوړېږي یو سړی دی هغه نر دی هغې اپلیکیشن ولیکلو چې نه زه ښځه یم ما ته اوس پته ولګېده نه دې ته موږ وایو چې دا ذهني مریض دی دا یو ډاکټر ته بوځه او که ډاکټر نه کور کې ورته یو غټ لوړ راواله علاج یې دوه دی یا ډاکټر دی یا لوړ دی چې کم ورسره کوي دا ځان تعالی کې ذهني مریض دی او تی بوځې چې نه ماشه ندي کارډ کې ولیکه زه اوسه پورې نر وم ما ته اوس پته ولګېده چې نه زه نر نه یم زه ښځه یم نه دا به اپلیکیشن ولیکي دا به خپل ځان ښځه ظاهر کړي اوس چې دا نکاح کوي نه نر او د ښځې نکاح کوي دا د نر او شناختی کارډ کې صرف کاغذ کې ښځه لیکلی شوي دا به هلته کې نکاح کوي د نر سره نه دا د هم جنس پرستي دپاره لار کولاو شو زه هم په دې خبره تاسو پوهېږي
اندسې ښځه سره به نکاح کوي، یو ښځه به ځان ته ولیکي چې نه زه نر یم، ما ته اوسه پورې پته نه وه، ما شناختی کارډ کې نر ولیکي، هغه به هلته نکاح کوي، دی خپل ځان نر ظاهر کو، یو ښځې سره به نکاح کوي، غا ښځه ده دا ښځه ده، نه ښځې سره به میریج کېږي او دا هم جنس پرستي دپاره به لار کولوي. نه دې قانون دا نقصانات دي. اور بل دې قانون مطابق دا ښځه به ځي فیمیل وارډ کې به، دا خو نر ځان ته ښځه شناختی کارډ کې لیکلی، فیمیل وارډ ته به ځي، فیملی پارک ته به ځي، فیمیل چې کوم واشرومونه دي لیټرونه دي بازار کې یا هسپتالونو کې هغې ته به ځي، دې ته به څوک لګام ورکوي؟ دیو جن زما مسلمانانو چې چا د ایډ باندې کار کړی یا د ایډ پاس کړی دی کنه د سره د انسانانو بچی دي نه، کله د انسانانو بچی دا کار بینه کول. او چې زموږ علماء اسمبلی کې د دې خلاف را باسي، هغه وایي چې نه تاسو خلاف لګی د خواجه سره کوم حقوق دي تاسو پایمال کوي. ډیره خواجه سره او ته موږ حق ورکو، څوک وایي چې حق موږ نه ورکو، خو د حق دا مطلب خو نه چې ته هم جنس پرستی د پر لارې کولاو کا، ته د یورپ یو ایجنډا د غدر د پاکستان کې پای تکمیل ته ورسوه. ځکه زه درته وایم چې زمونږ دا علما اسمبلی کې ضروري دي، که دا 18-17 علما نه وي دا قانون اسیم پاس شوی دی، خو دوی خو راپاسي دغه خلاف خبره کوي کنه اسمبلی کې، یو زه د دې چوک کې لګیم، یو د دې ممبر باندې لګیم خبره کوم، زما دا خبره ډیره اوریدلې کیږي چې اسمبلی کې زه خبره وکړم ډیره اوریدلې کیږي. ساده اسمبلی خبره د پوره دنیا یې ووري او ساده چوک خبره ده چې کم تاسو نه سي تاسو یې نه ووري، تاسو کم خبرې باندې عمل کړی دی. دا موږ ته مشکلات دي. دیو جن د بازي ملګری بیا لګي وي دی خلاف یاره علماء څه ضرورت دی سیاست کې، نه تاسو ضرورت دی، تا د لاس خدا کچاک قوانین خو تا د لاس پاشي دي، هم جنس پرستی نه پیژني، ایل جی بی ټی کیو قانون نه پیژني، ایکټ نه پیژني، آئین نه خبر، صرف یو ډالر او بنگلا او پلازا پلاټ ډالر دا شیزونه پیژني، هغه به 24 غنټې پوجري لګي مغه جوړي ځان ته بنگلا پمپونه کولاو کا پلاټونه والا اسلام آباد کې پلازا والا حیات آباد کې پلازا والا ځان ته جوړ کړي، تاسو کړی دي. ندیو جنا دا اسلامي پاکستان خو موږ جوړ کړو د دې لپاره چې دغه اسلامي قانون وي، خو زموږ تاسو غفلت وجینا، زموږ تاسو د کاهلی وجینا دغه ظالمان موږ باندې راغلو او دا قوانین در باندې جوړ کړی دي. الله دینه کې سبا ستاسو ستالو پاسي او د اکټ مطابق ځان ته قانوني تحفظ مهیا کی او چې زدا کوم تی لګام ورکول شي. دیو جنا وی خو اوسه دا اوس هغه دور نه دی چې هغه نن 1948 کې سړی بودو چا ورته چې افلانکه کار شوی دی 48 سال بعد به خبرې دو، او چې دنیا کې کار کیږي سیکنډ کې دنه ته خبرېږي، خپل علماو سره دینی طبقه سره تعلق ساته. دیو جن روایت کې راغلي چې اخیری زمانه کې به داخله خپل ایمان بچ کېدو پر غرونو ته بوزي، نن د ایمان بچ کېدو پر غره ته وتلو ضرورت نشته چې کوم علماء حق دي غستا سره معاشره کې موجود دي دې سره کېنه، تبلیغي جماعت موجود دی غي سره کېنه، کم ځای کې د اشکال پیدا کېږي دیونه تاسو کو دی بدر تلار خي دا خلاف شرع ده، د ټیک ته د غلطه لار بدر تخي ګمراهی نه به بچ کېږي. د دې لپاره ان شاء الله کله هم چې تاسو علما کال درکې چې راځي د دې خلاف وروزو، د خلاف سټرایک ته احتجاج یا د دې خلاف جنگیدل دي، ان شاء الله موږ په میدان ته روزو شانه بشانه به هغه سره ودرېګو. او دا دغه غیر شرعي قوانین که پاکستان کې دي که دنیا کم ملک دي کم اسلامي ملک دي دا به ټول ختموم ان شاء الله. اور د خلاف جهاد کو، د دې خلاف आवाज اوچتول دا جهاد دی، د دې خلاف سوشل میډیا کې د دې خلاف پوسټ کول دا جهاد دی، سوشل میډیا کې د سره دی سیکولر طبقه سره بحث کول دا جهاد دی، سیکولر جماعتونو د لګام ور کول دا جهاد دی، دې باندې ته ثواب ملوي. د دې خلاف ان شاء الله موږ جنگي کو.